دا ګورو چې د سودم دور کې یا نه مخکې چې کوم دور ستاسو نو په هغې کې تاسو دا تقریرونه خاکي ټیبلوز ډېر په زبردست انداز کې سره دا تاسو دا پیش کولې وم سر د دې تاسو سره سټوډنټ لایف نه دې سره ټچ یې که نه وروسته بیا تاسو دې سره تعلق راغلی خیرآباد های سکول کې خو د بزم ادب داسې خاص پروګرامونه نه جی سر خو یو ځل داسې وشو ډسټرکټ لیول باندې د تقریرونو مقابلې وي جی سر هغې کې زموږ ظاهر شاه صاحب د الله وبخي هغه وایي چې څوک تقریر کول غواړی نو په هغې کې نوم ولیکئ ما هم پکې نوم ولیکو جی سر او د مزې خبره دا ده چې هغې موږ له یو تقریر راکوي دا به سبا په اسمبلی کې تاسو کوئ کور یاد کړئ ما ټوله شپه یاد کو خو زه چې سهار په اسمبلی کې ودرېدم نو زما لاس او خپې ټول رپېدلو زه خو سلیکټ نه شوم د ډسټرکټ د مقابلې دپاره خو دغه یو اسمبلی کې هغه تقریر په ما کې داسې یو کرج او یو حوصله را پیدا کړه چې آینده وخت کې بیا چې کله کالج کې 1985 کې چې کوم کمپټیشن شو مردان کالج کې انټر ډسټرکټ ټولې صوبې نو په هغې کې ما د انګلیش اردو او پښتو درې واړه سپیچز ګټلي وو د صوبې په لیول باندې او د هغې هغه سرټیفیکیټس اوس هم ما سره پراته دي نو د دغې ځای نه یو دغه پیدا شو بیا چې کله زه د پرایویټ سکول کې جاب و بزم شاهین په نوم باندې د وړو یو تنظیم د هغې مقابلې به کولې لومبي ځل ما واړه بوتله صرف د زده کړې دپاره نو هغې کې وکتل دا ټیبلوز او دا هاکي او دا ترانې نعتونه تلاوت ته مقابلې نو په بل کال باندې مونږه ما 10 واړه تیار کړو کیمپ ته او هغه 10 وړو 12 انعامات راوړو چې په هغې کې دا سټار اف دی کیمپ یو غټ انعام دغه هم زمونږ ټیبلو او زمونږ خاکه پکې فرسټ راغله د صوبې په لیول باندې نو بس د هغې نه یو شوق پیدا شو بیا بس چونکې بنیادي طور هغه پیدایشي زه یو استاد یم ځکه چې د بل څه سره زړه ونه لګېدو نو دغه دی چې بیا دلته سودم درېو ګروپونو کې تقسیم کړی دی د کووډ په وجه خو دا 2 کاله وشو چې دغه سرګرمۍ لږ معطل دي خو د هغه مونږ په خپله انټر هاوسز کمپټیشنز کوو په هغې کې او مقابلې کوو نو بس دغه د شوق دی او هغه واړم د هغې مطابق ښه پرفارمنس کوي شکر دی ښه ریزلټس راځي سر پاسبان ماډل سکول کې تاسو زموږ پر ماسټر وې 2 کاله مسلسل کنه نو هغه تاسو کله جان کا تاسو یو ګورنمنت مخکې وې او دا غي نورستو تاسو خپل اداره کولو په سودم چلډرن اکیډمي په نوم باندې او الحمدلله تر دا ساته پورې روان دی الحمدلله ډېر بار مبارک نیولې دي سر په هغه جون لګ روان چې سودم په دې بنیاد او په دې په کارکړتګي باندې چې تاسو څومره مطمئن دي جی سر پاسبان ما 1994 में کې جاین کړو 2001 کې ما یو کوشش وکړو په کاټلنګ کې د سکول کھلاولو هغه سو شو هغه ملګری هلته هغه بلډینګ هم پرووایډ کو هر څه تیار شو خو مور مې د الله پاک وبخي هغه نه ورځه هغه سکول ما هلته هغه ملګرو ته پرېښود د غزالي سکول په نوم باندې هلته یو غټه اداره ده چې لړ شم چېرته نو ډېر زیات خوشحاله شم تاج ملوک بایي هغه زمان هم په ښه انداز کې هغه سکول چلی لګیا دی الله پاک ته نور برکت پکې واچي او باقي بیا 2003 کې په کلي کې غزالي سکول کولو کو تا ته ما لږ مخکې ووایي چې بیا زیم کم او سټاف هم نو په ګلیاړه کې نو 2005 کې د سودم چلډرن اکیډمي شهبازګړي برانچ ما کولو کو سر تر دې ساده پورې سودم چلډرن اکیډمي هغه معیار او د هغې سټوډنټانو تاسو څومره مطمئن یې الحمدلله د پاکستان هر ښه اداره چې اداره هغې ته د سودم سټوډنټ رسېدلی دي که هغه کیډټ کالج دی که هغه میډیکل کالج دی که هغه انجینرینګ کالج او یونیورسټي ده بلکې داسې ادارې زما خپل بچی چې کوم یواس یونیورسټۍ ته تللی نه نو چې هغه ایډمیشن کېده د دې نه مخکې ما د یواس نوم هم چېرته نه و اورېدلی او د کې پي کې 2 سیټونه دي الله پاک په یو سیټ باندې هغه وکړو نو د دې نه علاوه مردان بورډ کې ټاپ پوزیشن 2005 کې 3rd پوزیشن 3 ځله راتلل پېښور بورډ کې د شهبازګړي سودم سټوډنټ یاسر د باغچي ډېری هغه په 2014 کې پېښور بورډ ټاپ کړی دی دغسې
د ژوند په هر فیلډ کې په هر شعبه کې زموږ سټوډنټس لګیا دي او د ملک او د قوم خدمت کوي. بالکل جی سر سودم چلډرن اکیډمي هغه نن ډېر لږ ځای ته رسېدلی دی که نه سر؟ د دې شاخونه د دې جونیئر سینیئر سیکشن نن سبا څومره دي؟ د دې 3 سیکشنې په رستم کې دي، جی سر. 3 سیکشنې شهبازګړه کې دي، جی سر. 2 سیکشنې په ګړی کپوره کې دي. دا سر د کم لیول دي؟ دا د نرسري نه واخلې تر FSC لیول پورې دي. کالج سر په دې کې د سودم ساينس کالج دا رستم کې ګرلز بوایز دواړه دي. جی سر. شهبازګړه کې صرف بوایز کالج دی، ګرلز لا نشته. دا ټول ادارې چې دي سر دا ستاسو انډر دي که نه؟ شهبازګړی کې چې کومې برانچ دي دا ستاسو انډر دي؟ په دې کې دا ټول انډر د حبیب صاحب دي، هغه زموږ ډایرکټر دی د سودم چلډرن اکیډمي اینڈ ساينس کالجز. جی سر. چې څومره برانچونه دي نو ډایرکټر هغه دی. جی سر. بیا دلته ګړی او شهبازګړه دا زما انډر دي. په دې کې سر تاسو د پیرنټس حوالې سره یو ډېر اهم خبر وکړه. ستاسو والدین چې کوم دي هغوی سر په کم کال کې د هغوی وفات شوي دی، الله پاک دې هغوی وبخي. دا چې موږ سره تاریخ کې راشي نو ښه وي سر. زما مور د الله پاک وبخي، هغه په 14 فروری 2002 کې وفات شوی وه. جی سر. بلکې زما خیال دا و چې په دغه 2002 کې ما خپل اداره کلاول غوښتل، خو چونکې فروری کې هغه وفات شو نو زه او وفات شوی په هارټ اټیک وه، سډن ډیث و. نو هغې زه دومره زیات متاثره کړم چې زما هغه ټول خیالات ګډوډ شو چې زه یې راتلم نو په هغې کې د کال نه ډېر وخت ولګېدو. نو بیا 2003 کې ما دغه سټیپ واغستو او په 5 جولای 2005 کې بیا والد صاحب وفات شو. بل تاسو خپل نیکه لیدلی؟ نه، زما نیکه چې و دا د پاکستان د جوړېدو نه 2 کاله پس وفات شو 1949 کې. بل سر تاسو د شیخ بابا تاسو ذکر وکړو، ای باندې لږ رڼا سر تاسو واچوئ. شیخ بابا نوم زما د نیکه پلار و، زما د پلار نیکه و. دا په دغه علاقه کې لوی عالم و او دا یو سټرینج خبره ده چې کله افغانستان ته هجرت کېده نو شیخ بابا د هغې مخالفت کړی. 1918 غالبا 1919 یا 20 تاریخونه خو 1918 لیکي، هغه مخالفت کړو. ما به د خپل پلار نه اورېدل چې ما د نیکه نه به تپوس وکړو چې بابا خلکو هجرت کوو تاسو ولې هغه خلک منې کړی و یا هجرت هم ولې نه و کړی؟ نو هغه وی چې هجرت هله هغې کېږي چې په کافرو په دیني شاعرو پابندي ولګوي. نو دغه پابندي نه ده لګېدلې، نو دا هجرت بې ځایه دی، دا سیاسي هجرت دی. سر شیخ بابا سے لیکل کتاب سپریخي لیکل خو ما ته څه علم نشته او ریټن داسې څه شی شته دی نه، خو هسې اندازتن د دې ډیث کله شوی دی چې 1918 کې دې ژوندي دي که نه دي؟ خو دا 1951 کې د خپل زوی نه هغه زموږ د نیکه نه 2 کاله پس وفات شو. 1951 مطلب او دا ټول سر ګلیاړه کې دفن دي؟ ټول ګلیاړه کې دفن دي. سر موږ سکول لایف کې ستاسو نه ډېر زده کړي دي او لیدلي دي. تاسو به د خپل والد صاحب سره تذکره کوله چې هغه خدای خدمتګار تحریک سره د هغې تعلق و. سر دې باره کې تاسو موږ سره معلومات شیر کړئ. هغه خو د ټولې علاقې ته پته ده، زما والد صاحب خدایي خدمتګار او کټر نیشنلسټ و. باچا خان بابا به زموږ حجرې ته راته، ولی خان بابا به بذات خود زموږ حجرې ته راته او د علاقې دا غټ غټ نیشنلسټ چې کوم دي نو دا به د هغې ملاقات له راتلو او ډېرو خلکو سره ډېر تر لرې لرې پورې تعلق و. د علاقې د NP صدر هم پاتې شو. خو چونکې ما بیا مولانا مودودي سټډي کو د کالج BSc اخیری وخت کې 1988 کې څه کتابونه د مولانا مودودي په لاس رالو، هغه چې ما وکتل نو چې مونږ ته به په ممبر څه ویلي شو نو هغه بالکل د هغې الټو. نو بس هغې اثر وکړو. بیا په 88 کې زما هغه رشته جماعت سره جوړه شوه او 2003 کې د 5 یونین کونسلو کې زه ډومبنی کس وم چې ما ته د جماعت رکنیت میلو شو.
ستاسو والد صاحب ژوندی وي تاسو لکه جماعت اسلامي ته راوړی دی ما ته چې رکنیت میلاوېده نو ما ژوندی و باباجي صاحب ستاسو والد صاحب بد خو نه وګڼي نه بالکل یې بد نه وګڼي او د هغې نه پس هم د هغې تعلق بلکې د جماعت هغه په څو خبرو باندې د اخري وخت کې خفه شوو نو پارټي نه وه چینج کړې خو کناره کشي اختیار کړې وه سرګرمي ها بل سر هسې کانګرس باندې خو انګرېز ډېر تشدد کړی دی په مسلم لیګ هم کړی دی ستاسو کورنۍ ته څه زور انګرېز ورکړو په دغه بلکې ته زما والد صاحب د الله پاک وبخي هغه چې ما ته به وایي نو هغه بیسیکلي مسلم لیګي و د تحریک پاکستان کې هغه د مسلم لیګ سره ملګرتیا کړې وه خو هغه ما ته به وایي چې کله پاکستان جوړ شو بیا دغه وشو ما د دې د حالات او د څیزونه ولیدل نو هغه بالکل الټ و او باچاخان بابا سره چې ملاقاتونه وشو او د هغه ته مې وکتل جذبې ته مې وکتل او د هغه بڑاپن ته مې وکتل نو هغه بیا مسلم لیګ پرېښود مطلب شروع نه هغې مسلم لیګ پاکستان جوړېدو وخت کې زما والد صاحب دا مسلم لیګي و مطلب دا چې دا د هغه نه وروسته باچا خان سره دي د پاکستان د جوړېدو نه مخکې هغه مسلم لیګي و د پاکستان د جوړېدو نه وروسته 2-3 کاله پس بیا هغه ان پی هغه وخت کې ورته نشي ویلی خو باچا خان بابا خدایي خدمتګارو کې ملګری شو نیشنل عوامي پارټي دا نیپ هم بیا وروسته شوی وه مختلف وختو کې نومونه بدل شوي دي سر منصور خان بابا ستاسو په آبا او اجداد کې یو ډېر لوی نوموړی غازي تېر شوی دی هغې باندې تاسو ته که څه کورني روایات سینې در سینې یاد دي که نه چې هغه خو داسې ده چې منصور خان بابا زما بره په نیکونو کې زما نیکه و کلیاړه کې او هغه وخت کې د سید احمد شهید بریلوي د هغه تحریک هغه ملګرتیا کړې وه چې د دې علاقې ټول خانان د هغې خلاف و په سودم لونخړ پورې کاټلنګ او تورو مایارو پورې د شمار یو څو خانانو چې هغې د هغه ملګرتیا کړې وه هغې کې زما دغه نیکه منصور خان بابا هم و بالکل دې سر د دې قبر چېرته دی دا اوس ته معلوم دی د منصور خان د منصور خان بابا قبر ګلیاړه کې دی اندازتاً هسې د دې ډیت وکړی شوی ځکه چې 1831 کې خدای ژوندي دي ژوندي دي بالکل د هغې نه وروستو څه کلونه شاید چې دي دغه شوي وي د میان زمانه کې بل سر عجیبه بات تورنزو بابا جي د هغې په حق کې تاسو څه یاداشت دی زما والد صاحب به خبرې کولې هغه هم چونکې پیدایش یې د 1915 و بلکې غالبا 2005 کې وفات شوی و د 95 سال په عمر کې نو هغه به ما ته خبرې کولې خو لکه هغه ډېر دغه راته نشته دی سر سپورټ تاسو سټوډنټ لایف کې آیا دا کرکټ جوین کړو کوم تاسو فیورټ گیم دی موږ خپل لیدل تاسو ډېر ښه بالینګ هم کوئ ډېر ښه بیټینګ هم کوئ سر د دې باره کې تاسو څه دا خو بس کالج کې دا شوق پیدا شو سکول لیول باندې خو دا کرکټ هغه وخت کې دومره نه خلکو به هاکي کوله هاکی چونکې پاکستان په هغې کې ایشین چیمپئن ورلډ چیمپئن او دا څیزونه به یې ګټل نو دا دغه د 80s نه پس هغه وخت کې دغه وشو د خلکو کې ډېر شوق په هغې کې را پیدا شو چې د انډیا ټیم ډېر وخت پس راغی او 83 کې د انډیا ټیم دلته شکست وخوړ ډېر خراب طریقې سره نو د کوم کې یو جوش را پیدا شو نو بس هغه هر ځای کې کرکټ شروع شو نو موږ هم پکې د بیټینګ هغه وخت کې یو سکل دا و چې بیټسمین به آوټ کول دغه دا هیټینګ هغه وخت کې دومره نه و په وکټ باندې سټې نو زه داسې یو بیټسمین وم چې اوپننګ ته به ووتم ټول ټیم به آوټ شو زه به نټ آوټ رالم او 50 رنز به مې نه وکړي دا څه تاسو لکه مطلب کالج کې دا گیم شروع وکړه فرست ایئر کې کلي کې هم آیا د دې لپاره څه کلي کې بیا دا و چې ګلیاړه کې چونکې د هغه وخت کې خو د ګراونډونو کمې و نو بیا چې کله به وخت میلو شو رابلم نو کلي کې هم بیا ټیم جوړ کړو یو وخت داسې راغی د اوسۍ او د دواړو ګلیاړو یو مشترکه ټیم جوړ شو د هغې زه کپتان وم دا به کوم ایئر دا دغه چې و دا په کوم کال چې پاکستان ورلډ کپ ګټلی و 1992 په دغه کال باندې مطلب ستاسو نه مخکې په ګلیاړه کې څوک پلیر د کرکټ وو یاره پلیئرز خو وو هلکان وو خو داسې منظم دغه نه وو پراپر طریقې سره نه و په هغه ګلیاړه کې یو شو ډنډ ورته وي خوړ کې په هغې کې به مونږ کرکټ کوو
یا زمونږ په کلي کې بره د خوړ په غاړه باندې نو هغه زمیندار به راته هر وخت غوسه کېده چې بال د زمونږ فصلونو ته راغی او دغه راغی خو بهرحال هلکواني وه زمونږ په دغې خبرو څه پروا نه وه بلکې داسې هم کړي چې یو وخت کې مونږ هغه زمیندار کاکا له پیسې راغونډې کړې او د یو جمي کم فصل یې د هغې م ولې اجاره ورکړه چې سر ستاسو وروڼه بایګان هغه څومره تاسو آیا مشر یې د خپل مور پلار په ځانونو کې یا کشر یې؟ مونږ 3 وروڼه یو زه د ټولو کشر یم. جی سر. مشر ورور د محکمه تعلیم نه ټیچر ریټایرډ شوی دی، ایاز خان نوم یې دی، او دویم ورور د وابډې نه ریټایر شوی دی، جاوید خان نوم یې دی. جی سر. سر د هغې ستاسو وروڼه خپل بچي دا پکې منشن کړي نومونه یې واخلئ. دا مشر ورور خو بچي نشته، دا هغه نه کشر ورور چې کوم دی د هغه 2 زامن دي. وقاص تاسو سره پاسبان کې سټوډنټ پاتې شو، نن سبا ټیچر دی. کشر زوی یونیورسټۍ کې سبق وایي او زما 2 زامن دي، یو میټرک کې اوس ایګزام ورکړی دی، هغه مشر یواس یونیورسټۍ کې لاهور کې سبق وایي. ستاسو ترونه په هغې باندې سر د ترونه هم څومره دي؟ ترونه خو 3 ترونه دي، یو جمدی دی، 2 وفات شوي دي. هغه یو خو زما یاد نشي چې کله وفات شوی دی، چې زه مور به راته خبره کوله چې ته د 6 میاشتو یا 8 میاشتو وې چې وفات شو، او دا بل خو اوس یو 2 کاله وشو چې وفات شوی دی. یو جمدی دی خو ضعیف دی، کمزوری دی. سم مونږ چې زه چې کله ستاسو سټوډنټ وم پاسبان دور کې، نو سر تاسو موږ ته په اسمبلۍ کې د یو صحابي روزانه یو نه یو واقعه کوله اور ډېر ښه انداز کې به سر تاسو د هغې شروعات کولو کہ آج آسمان ہدایت کے جس ستارے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خالد بن ولید بیا پر سعد بن ابی وقاص. سر دا هغې اثرات نن لکه زه په خپل ژوند کې هغه زه ډېر زیات محسوسوم. مثال لکه دا تاسو ته دا سوچ او دا فکر د کوم ځای نه پیدا کړ؟ د شروع نه زما دا یو خیال و چې دې وړو ته څه نوی څه څیز ورکول دي او نوی څه څیز خول دي. نو په هغې کې ما هفته 6 ورځې تقسیم کړی او په هغې کې ډسپلن حوالې سره به یو ملګري خبره کوله. مبشر صاحب به درس قرآن وکړو، مراد صاحب به درس حدیث وکړو، بخبلن صاحب به ډسپلن حوالې سره خبرې وکړي، او زما په دغه کې ما په خوښه یو ټاپک اغوستی و سیرت صحابه. نو په هغې کې د ډاکټر صاحب د لایبررۍ نه ما ډېره زیاته استفاده کړې وه، او د هغې فایده دا وشوه چې د هغې دپاره ما بیا ډېر زیات بکس وکتلو، بلکې چې به کوم سار به زما په اسمبلۍ کې بیان و نو ما به د شپې هغه صحابي باره کې مختلف کتابونه تر ډېر وخته پورې کتل به مې، او بعضې وخت کې داسې به وشو چې 15 ځله او 20 ځله به ما هغه ریپیټ کړو چې سبا داسې یو اړخ پاتې نشي د صحابي د ژوند. نو دغه یو ډېر ښه دغه و. کوم سټوډنټس چې هغه وخت کې پاتې شوي دي نو هغې اوس هم چې دغه شي نو خپل ذاتي فایده هم پکې دا وشوه چې هغې سره ما خپله دیني سټډي ډېره وکړه، صحابه و باره کې معلومات راته خپل هم حاصل شو. بل سر پاسبان لایو کې د 14 اګست باندې 6 ستمبر باندې تاسو به ریلې په مونږ باندې وباسلې او ملي نغمې به وې او هغه خرم به په ګاډي کې ناست و، مخکې هغه ریلې نه مخکې روان و. سر دا لکه جذبه مونږ نو سکولونو کې مونږ نه لیدلې، بس هغه د خپل علاقې سره او د خپل ملک سره هغه مینه دومره ده چې مونږ وایي په څه طریقه باندې اظهار وکړو، او هغه مینه په دې وړو کې مو واچوو. نو داسې څه ایونټ به راته نو هغې ته به مونږ په انتظار و، تیارې به هم کوو ورله. نو چونکې دا په دې علاقه کې یو نوی څیز و، خو چونکې بس زما په دې مزغو کې الله پاک یو څیز اچولی، نو په هر دغه کې به مونږ یو نوی څیز کوو. په 14 اګست باندې، 23 مارچ باندې، 6 ستمبر باندې، بیا ته چې دغه تللی وې په 7 ستمبر باندې به مونږ هغه پریډ له لړو د PAF دغه ته پېښور ته دا فضایي اډې چې به کومه وه. اوس هم هغه سلسله جاري ده چې مونږ کوم سټډي ټورز لګي نو هغه مونږ تعلیمي ادارو ته کوو. څه ادارې خو داسې دي لکه GIK شوه، نو هغې مونږ ته پخپله په کال کې خط راولیږي او تاسو په دې ورځ نه تر دې ورځې پورې تاسو وزټ کولی شئ. نو فریکوینټ هغه څیز روان دی، او اوس دا حالات داسې دي چې دا کووډ ډر څه ګډوډ کړي دي. نو اسمبلی پکې معطل ده تر اوسه پورې، نو
نور کارونه خو لا مطلب و دغه مطلب دا نه دی چې ته یو ماشوم په یو کمره کې راګیر کا او بس صرف دته ژوند ښودل دي. جی سر. اوس هم زمونږ چې دا پیرول پارټي کېږي نو پروس کال خو د کووډ په وجه ونه شوه او څه کال سکول کې دننه وشوه او ګرمي وه نو ماښام یې مو کړه. مونږ دا پارټي هم چېرته بار کوو لکه دا بل کال مونږ 2018 کې چې کومه پارټي کړې وه نو هغه هم په ګلیاړه کې اوبو تنګېږي کړې وه. دا ټول واړه هلته بوتلل او هلته سټیج لګول او هلته د غره بیخ کې نو کله ښکلي ګټ کې او کله په کونډ پارک کې نو داسې آوټ ډور بنیادي مقصد دا دی چې د وړو کې د سبق سره او د دغه سره دلچسپي پیدا شي.